علما لیکي وایي کوم انسان چې په جومات کې خبرې کوي دنیوي د دغه انسان د رزق نه به الله برکت اوچت کړي د دغه انسان د رزق نه به الله برکت اوچت کړي چې کوم انسان په جومات کې دنیوي خبرې کوي اکثر دا کم نوجوان دا کم ماشوم چې په وړوکوالي کې چې کم نه هغه په دې جومات کې 15 وخته ولاړي که نه نو ډېر خوند کوي خو دا اکثر د نوجوانانو ته ویم چې کم از کم دا خپل چې کم کشران دي دی ځان سره خامخا چې کم نن هغه جومات ته راولئ کم از کم هغه طریقه به د مونځ هغه د جومات سره به انس پیدا کیږي خو لیکن دا مطلب نه دی چې تاسو د جومات نه بلکل حجره جوړه کړي ښه پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي وایي د قیامت ته علامونه د قیامت ته نښونه یو نښه دا ده چې په جومات کې به دنیوي خبرې چې کم نن هغه زیاتې شي دنیاوی خبرې به زیاتې شي او په جومات کې به دا ډول او سرنا او ګانې بجانې به چې کوم نن هغه دا به عامې شي نو که ستاسو خیال یي که نه نن دغه دواړه څیزونه برابر دي مونځ ته به ولاړي بس څه چل به موبایل به ورته غږیږي موبایل چې کوم نن هغه به ورته غږیږي نو ډېر خو پکې اکثر داسې وي چې بندی یم نه بس غږیږي او غږیږي او غږیږي هغه د نورو مزګزارو اموزونو هم هغه هم ټول ګډوډ کړي که نه پوهېږئ تاسو او بل چې کوم ځای کې چې کوم نه هغه تاسو ګورئ نو په جومات بهر یو بل سره خبره اتره بني خو چې جومات ته څنګه رادل نه شي نو بس یو بل سره به په خبرو شروع شي ښه بل سره به په خبرو شروع شي نو حالانکه په جومات کې علما لیکي وایي کوم انسان چې په جومات کې خبرې کوي دنیوي د دغه انسان د رزق نه به الله برکت اوچت کړي د دغه انسان د رزق نه به الله برکت اوچت کړي چې کوم انسان په جومات کې دنیوي خبرې کوي زمونږ خلقو له به په زما په خیال چې جومات ته راځې نو پخوا به اکثر د مشرانو دی چې کله به په سارو باندې یوې کوله که نه نو څه چل به کو دې خولې ته به یې والا یو شی اچوله څه به یې ورته کورې به یې ورته اچو نو زما په خیال چې د جومات کې اوس څوک دې دروازه کې کوریز بڼ کو چې دی راځي چې ورته اچوو ښه جي ښه